زمونږ چې کومه یاره وه او کومه خبره م کړې وه همغه شان وشوله. دغه بزدله حکمرانان په قطر کې کېناستل، میټینګ یې وکړو، اجلاس یې وکړو، دومره په غټه سطح باندې چې ټوله دنیا ورته حیرانه وه چې اوس خو د اسرائیل خیر نشته دی، د مخ د ځمکې نه به یې ختموي. میډیا نظر په دغه اجلاس باندې و. خو څه وشولو چې څنګه مخکې به دوی کېناستل، اجلاس به یې کوو او مذمت به یې وکړو او همغه شان وشوله او مذمتي بیاناتو باندې خبره ختمه کړله او باقي خیریت عملی اقدام چې کوم پکارو هغه شان یادونه کو. یعنی دومره حد پورې د اسرائیلو د عرب حکمرانان جوړولي دي چې واپس هغه جوابي حمله چې عملی اقدام د لپاره هم تیار نه دي. یعنی د عجم او حضرات ورته ویل پاکستان، ترکی، ایران وغیرہ ملایشیا چې به سناسه عملی اقدام پکار دی، غنی دا به سبا له دین غټه حمله کولای شي او دغه حضرات ورته ویل عربو د بزدل حکمرانانو څه عملی اقدام نشي کولای، خیر دی او صرف په کاغذاتو کې مذمت کافی دی او بس اقوام متحده قرارداد خلاف کار کړی دی او آینده به داسې نه کوي او په داسې وکړم داسې وکړو داسې وکړو، هېڅ هم نشي کولی تر څو پورې چې د دې را بزدلي دا په زړونو کې موجود وي او دا یره په زړونو کې چې زمونږ د خاندانونو د حکمرانی به ختم شي، نو د هغې پورې دوی دا جرأت نشي کولی او تر څو پورې عیاشیانې دوی کوي، پیسو سره محبتي، دنیا سره محبتي، هغې پورې به دغه شان دوی ډزیږي، ذلیله کېږي په دنیا په نظرونو کې او دوی به هېڅ نشي کولی. بس الله دې په عربو کې یو مضبوط حکمران راولي او یو جرأتمن او د زړه نه قوي صلاح الدین ایوبي په شان رحمه الله چې د دې د اسمان د اسرائیلو ته اسمان کې ستوري وخی چې بیا لپاره داسې نه کوي.